دا افضل خان نوم د زوی نه پیژنم، انا مال راغلی دی نه ما لیدلی دی. افضل ګجر زموږ د بېلادرۍ دی، خو غلطه خبره یې کړې ده. دا داسې نه و پکار چې دا ما 15 لکه روپۍ چیک د هلک پلار له ورکړی دی په روغه کې. د هلک پلار ته یې؟ د هلک پلار زوی یم، زه رحمان الله یم. مونږ له انصاف پکار دی او ما 10 لکه روپۍ د ایسچو له ورکړی او بیا وی 15 یو له ورکړه، 15 بل له ورکړه، 15 بل له ورکړه، دا 15 لکه شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو په بریکوټ کې ناستو دلته کې یو واقعه چې تقریبا دویم کال روان دی د رحمان الله زوی سلیمان چې هغه په پولیسو سره په کسټډي کې په حوالات کې هغه حق رسیدلی و او په هغه موقع باندې چې کوم داغه ډېر لوی احتجاجونه شو بل څه مختلف، خو به هر حال عادت چې کوم د چې کوم معلوم خلکو چې د چا د لاس دا شوی دی چې هر څوک ول هغه به په خپل هم وي هغه خلکو ته د وینا مطابق چې هغه خلک چې دی هغه خپل هغه ته سزا ملو شوی ده او د په هر حال د پولیس او د عدالت او د هغه کردار نه مطمئن دي. خو په دغه کیس کې اوس یو نوې رخ راغلی دی او هغه دا د چیرې پاغي کې خلک د روغي جوړي کوشش کوي. د روغي جوړي په سلسله کې د زینو خلکو کردار چې دی نو هغه ټیک نه دی. نو په دغه وجه باندې د راغلی دی چې رضا خپل پریاد چې دی نو هغه د میډیا مخې ته کومه. رحمان الله بس دغه راته وایي چې دغه کم خلک چې دی چې هغه تو یادې نو چا سوق دی او د چا د لاسه د خبري راغلی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره دا دویم کال چې زما زوی په غالګي پتاڼه کې قتل شو نو زونه د پولیسو خلاف یم نه دغه خلاف ما په پولیسو ادبار وکړو او ما خپل زوی پولیسو لور کو خو هغه زما سره کرداري صحیح را نه کو. ما په ادبار وکړو خو هغه بې ادباري وکړه. نو په هغه سلسله کې زما سره دا قام راوته او خلک راوته او زه دا غونه مطمئن یم و زما کیس چې کم روان دی نو پاغه کې الحمدلله مال پوره انصاف راغی او زما لکه سترګې چوتې شوې. کم کردار چې ونه هغه غلطو نه زما زوی غلو. دا کم سامان چې چوت شو دا د پټینه چوت شو بیا په 12 بجې په ما باندې پولیس رالل نو ما ته چې دویم غلا ده نو ما ته وې چې د ماچسو تلې تاسو په دې کور کې بیا مونته نو بیا زموږ غلې ما ته مت کړي غورځوي نو هغه تانادار ما ته چې تو ډېری خبرې ما کوم ما خبرې زکه ډېری کومه چې په ما کې سشتنه نو په دې کې بیا د پولیس ما د زوی په کمره ورال او داغه د کور سامان د کمرې سامان چې سو هغه راټوت کو هغه وی ورنو ما ورته په جواب کوي چې دا زما د کور سامان دی او کته دا وړنو په دې کور کې چې سامان دی هغه ټول وېسه نو زما د کور سامان چوت کړم بیا په پای کې بیا زما د دا روبرو خبره وا نو د پای ته پوسو کو هغه ډایریکټر ته پوسو کو چیرې تا چې شپې چا په ورزوي څنګه چلو نو هغه وې چې لکه دا شپې چا په مانه دا ورزوي زته نه خبر نو ما ته ډایریکټر وې چې لکه دا خبر اشتیا ده که دروغ ده مینه دا داسې قصه ده بیا پای سلور 15 غوايان تر چانه چاغل سامان راغله او زما پټی کې غورځیدل هغه په موږ وی ورکړه دا په 16 تاریخ باندې گرفتار شو او د 17 یاد کړي نو هغه په بیان ورکو چې دا په 16 باندې داسې قصه شي او بیا د په کور چا په غورځیدل پولیس چې خپل کردار ادا کو پاغه پورا لکه ماته انصاف ملاو شو. ټیک ده او الحمدلله د ټول شکرګزار یم د حکومت دغه نه شکرګزار مال انصاف راکو خو اوس په دې کې څه خبري راغلي دي نو پاغه خبرو کې د افضل خان نوم د زوی نه پیژنم انا مال راغله د نه مال دلې دي. افضل ګجر چې دی افضل ګجر زموږ د بلادرۍ دی خو غلطه خبره کړې ده دا د دسنو بکار دی یو پیر په ډي پی او پس ورغله دی چیرې ډي پی او سه زوپا مودي پستله ومه او روغه کوي خو رضا خان نه کوي سردار قوم نه کوي دا خبره سراسر غلطه ده دا د سردار سے
نه سردار صاحب زوی دی نه د افضل خان زوی دی نه د بل ګجر زوی دی دا زما زوی دی زما مال اختیار دی که زه روغه کوم یا نه کوم سر به خبره به روغې له راځي خو زما څه کردار و ما چې زه هغې ته ورسم پوره خبره ثبوت ته ورسوم نو بیا به کینو روغه به کوو نو په هغې کې وس کسان سره روغې موغې دپاره د رامات شوي دي خو لکه لا مونږ خبره فاینل کړې نه ده نو هغه یو خبره دغه وکړه چې په زموږ په مشر باندې ګوته کېښوده ده چې دا دې روغه نه کوي دا غلطه ده دغه دروغ دی دغه یو فراډ دی بل دا خبره بیا وکړه یو څو ورځې بعد بیا دا خبره وکړه چې یو ویډیو ورکړه او احتجاج یې وکړو هغه کسان زه نه پېژنم چې څوک یې قتل کړي او څوک یې نه دي قتل کړي د هغې نه یم خبر په هغې کې وې په هغې کې وې چې مونږ له انصاف پکار دی او ما 10 لکه روپۍ د ایسچو له ورکړې او بیا وې 15 یو له ورکړه 15 بل له ورکړه 15 بل له ورکړه دا 15 لکه شوې 10 لکه یادې کړي نو دغه خبره ته پکې وګور دا په دغه معمولی خبره کې لکه سور دروغجن راغی بل دا خبره ده چې بیا دا وی چې لکه یو ایسچو په جیل کې دی نو او نور کسان ورته وی چې دا کس چې دی نو جان عالمو نو په جیل کې دی دغه د پاره موږ را پاسې دلیو اصلور کسان په جیل کې دا شپږ کسان په جیل کې حقیقت ته چې رسن شپږ کسان دي بل ویلي چې دا اته کسان نو حقیقت چې راو کار کې نو لکه دا شپږ کسان دي شپږ کس په جیل کې دي شپږ کس په جیل کې دي نو دا پراډونه دي نه کوي سو وی چې څه چل دا پراډونه د کوي وایي چې ما په ویډیو کې څه ویل دي وی چې دا ما 50 لک روپۍ چک دالک پلار لور کړی دی پروغه کې عدالت پلار تی عدالت پلار یما زه رحم الله یما زمانم رحم الله د دنم نه دی اغسته دا دالک نوم نه دی اغسته نو نوم ورزي نه زمانم ورزي نه ما ولدل هم نه دی نه پیژم خو دوره د چې لکه زنګ ګجر زنګ د ګجر بلادری دا ټیک ده زنګ ګجر دی خو لکه دل دا نه دی په کار چې زنګ دسی یو دغه کې یو سړی ته دغه کې چیر دا سړی غلطه خبره کوي دا غلطه ده او رښتیا خبر ده چې ما دا سړی نه پیژنم او نه یې جنم پیسې نه دی اغستی ما پیسې نه چټ نه دی اغستی چې یو سړی چې ورکایم دا غي ثبوت هم ټیک شو صحیح شو هغه ثبوت دی ما ته وخی چې د اقام ته وخی چې او دا خبره دي سیده ټیک مهرباني الله عزتمن کا مهرباني سلام جی کتونکو تاسو د رحمان الله خبري واورېده یقینا د غواړي چې دا مسله چې دا چونکې دا په عدالت کې دا او هغه وایي چې ماته انصاف ملو شوی دی او زما چې کم بچي قتل شوی دی نو د هغې په حواله چې څومره خبرې یا ټیک ټاک روانې دي لہذا خلک دې پکې داسې کردار نه ادا کوي چې هغه ټیک نه او دی وی چې رماله د 85 لک روپو چک چې د هیڅ چا نه راکړي د یو بل پروګرام پورې اجازه راکړي د الله پامان